السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو اکثر ملګری دا تپوس کوي د عزت د پار راته څه وظیفه وښایه چې مونږ په مجلس کې ناست یو چې مونږ خلک عزت کوي او مونږ ته خلک په دروند نظر باندې ګوري او خلک را سره ښه محبت کوي. نو دې لپاره چې کوم دا یا معزو دینا دا وظیفه 313 ځل ویلي، خو دینا اول و اخر درې پیرا درود پاک ویلي. بیا چې کوم مجلس ته ځئ نو دا وظیفه په ځان شوف کوو، او عطر د سړي عطر باندې هم شوف کوه، عطر هم دم کوه، عطر په ځان باندې لګوه خوشبو. او چې کوم دی دا وظیفه پوره کړي نو وظیفه په لاسونو باندې شوف کوه، په ټول بدن باندې سر نه واله خو په ټول بدن باندې لاس راکړه. انشاءالله تاسو به څوک بد کلامي نه کوي، څوک په سره سختي خبرې نه کوي، څوک په درته سپک نه ګوري. انشاءالله العزیز عزت په دې خړې کې خلک قدر به زیاتېږي. دا وظیفه که سړی یو باچا ته مخامخ کېږي هغې ته هم کولی شي، که یو سړی خپل استاد ته مخامخ کېږي هغې ته هم کولی شي، که یو سړی د مطلب څوک دلته غوسه وي دی چې د هغه غوسه ختمه کړه، ما سره د غوسې په ځای باندې محبت پیدا شي، نفرت په ځای باندې محبت پیدا شي، نو دا وظیفه دې وکړي او بیا دې ور مخامخ شي. او که څوک دا وظیفه د سحر لمونځ نه پس 313 ځل وایي نو انشاءالله العزیز هر یو کار کې به ترقي ملاویږي، هر یو کار کې به ته عزت ملاویږي او د رسوایۍ او د دغه نه به انشاءالله محفوظ وي. الله تعالی زموږ ستاسو حامي او ناصر وګرځېږي. دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې مخکې ملګرو ته هم فایده ملوي شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.